د پاکستان سابقه کوچ جیسن ګیلسپی په پاکستان کرکټ بورډ باندې یو ډیر غټ الزام ولګولو. جیسن ګیلسپی ویلي دی چې پاکستان کرکټ بورډ سره زما بقایاجات پاتې دي او پاکستان کرکټ بورډ دغه بقایاجات ماته نه کلیر کوي. اوس دی ویلي دا بیان ولې جاری کړو؟ آیا په حقیقت کې د پاکستان کرکټ بورډ جیسن ګیلسپی تخپل پیسې نه ورکوي؟ دی کې څومره حقیقت ته په دې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کو او جیسن ګیلسپی دا بیان ولې جاری کو په دې باندې هم تفصیلا خبره کو. ټول نه پهله خو دا خبره ز کلیر کوم چې جیسن ګیلسپی تر اوسه پورې سنوي خو چې کله د پاکستان کرکټ بورډ یو اشتهار جاری کو چې موږ د هډ کوچ ضرورت ته موږ نوې هډ کوچ هایر کو، نو هغه نه پس جیسن ګیلسپی یو انټرویو کوي چې پاکستان کرکټ بورډ سره د ما اوس هم بقایاجات پاتې دي او پاکستان کرکټ بورډ دغه بقایاجات ماته نه کلیر کوي. اوس د پی سی بی طرف چې کوم ان افیشل بیان دی، پی سی بی طرف افیشل سټیټمنټ لا نه راغلی چې آیا په حقیقت کې د جیسن ګیلسپی پاکستان کرکټ بورډ قرضدار دی کنه. خو مختلف سورسز نه چې ما کوم خبر راوښتو هغه دا چې پاکستان کرکټ بورډ وایي چې تر څو پورې جیسن ګیلسپی پاکستان کرکټ ټیم سره پاتې شوی دی د هغې پیمنټ مونږه جیسن ګیلسپی له کړی دی. خو جیسن ګیلسپی د ټول کانټریکټ پیسې غواړي، جیسن ګیلسپی د ټول کانټریکټ تنخواه غواړي. د ټول کانټریکټ تنخواه د جیسن ګیلسپی پاکستان کرکټ بورډ سره نه کیږي. لکه زه به تعالی یو مثال تاسو له یو مثال داسې درکم چې اوس یو مزدور تا ځان سره وساتلو یا ستا یو کمپنی د تا ځان سره یو کس په نوکرۍ واغېشت او تا هغه سره کانټریکټ ساین کو چې ته به یو کال د ما په کمپنۍ کې کار کې، یو کال به ته ما سره یو کال به تاله زه تنخواه در کوم، یو کال به ته بل خوا نه ځې او بیا د ستا هغه امپلای چې کوم وي د ستا هغه نوکر کوم وي تا ځان سره کمپنۍ کې کم کس ساتلي هغه شپږ میاشتې پس تا نه وتښتي، شپږ میاشتې پس تا ته کمپنۍ پرېږدي، تا ولې د شپږو میاشتو تنخواه الریډي ورکړي خو بیا تاله وایي چې تا سره خو د ما کانټریکټ د یو کال شوی دی او تا ماله تنخواه د شپږو میاشتو راکړې ده، ته ماله تنخواه د یو کال راکړې ځکه تا سره د ما کانټریکټ د یو کال شوی دی او ته ولوي چې نه تا خو ما سره شپږ میاشتې کار کړی، ته خو په نیمه کې تښتېدلې، تا خو ما سره شپږ میاشتې کار کړی او د شپږو میاشتو تنخواه ما درکړې ده. لکه په دې خبره باندې اوس لانجه ده. پاکستان کرکټ بورډ وایي چې تر څو موږ سره جیسن ګیلسپی پاتې شوی دی د هغې پیمنټ موږ جیسن ګیلسپی له کړی دی، خو جیسن ګیلسپی موږ نه د ټول کانټریکټ تنخواه غواړي. د ټول کانټریکټ تنخواه موږ سره د جیسن ګیلسپی نه کیږي. د جیسن ګیلسپی تنخواه به اله پاکستان کرکټ بورډ سره کېده چې دغه کانټریکټ اوس لکه نومنی مثال چې ما کوم در کو ستا د کمپنۍ دا کمپنۍ کې یو کس وساتلو او شپږ میاشتې پس تا نه وتښتېدو، که چېرې شپږ میاشتې پس تا نه تښتي که نه تا نه تښتېدلی نو بیا تا هغه له پیمنټ نشي کولی د ټول کانټریکټ ځکه هغه تا نه تښتېدلی دی. خو که شپږ میاشتې پس تا هغه ویښ کړي ته ولوي چې زه تا وباسم او بس ته نور ما کمپنۍ کې کار مه کوه نو بیا د هغه پیسې پتا کېږي ته به هغه د ټول کال د ټول کانټریکټ تنخواه ورکړې ځکه هغه ته په نیمه کې وباسې تا نه نه ځي. نو دې ځای کې هم کوېسچن دا رایز کېږي چې آیا جیسن ګیلسپی په خپله پاکستان کرکټ بورډ سره کار پرېښی دی که نه پاکستان کرکټ بورډ هغه ویښ کړی دی؟ که چېرې پاکستان کرکټ بورډ ویښ کړي نو بیا په حقیقت کې د جیسن ګیلسپی پاکستان کرکټ بورډ سره تنخواهګانې کېږي د ټول کانټریکټ. خو که چېرې نه جیسن ګیلسپی په خپله تللی وي کانټریکټ په نیمه کې پرېښی وي نو بیا د جیسن ګیلسپی پاکستان کرکټ بورډ سره مطلب دغه پیسې نه کېږي. جی نو اوس دا خبرونه چې کله په انټرنیشنل میډیا باندې ځي د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم هډ کوچ ایډورټایزمنټ دی آیا هغې له بغیر ملکي کلاړیان خپله سی وي جمع کړي؟ هغوی به وایي چې یاره دی جیسن ګیلسپی سره څنګه رویه وکړه، دی بل هډ کوچ چې کوم ګیري کرسټن سره هغه سره یې څنګه رویه وساتله، دی میکي آرتر سره څنګه رویه وساتله. نو مشکله ده چې بل هډ کوچ غیر ملکي پاکستان کرکټ بورډ سره خپله سی وي جمع کړي د هډ کوچنګ دپاره. دې ځای کې چې کله هم غیر ملکي کوچ راغلی نو د هغې خلاف یو پاکستاني کلاړي را سرګرم شوی زوړ کلاړي د هغه خلاف یې چال چلولی دی، هغه غریبي بار کړی دی او خپل یې ځان وردن نه کړی دی. وقار یونس هم داسې کړي وو، غیر ملکي کوچ یو خو خپل ځان په پی سی بي کې وردن نه کو. دغه رنګ اوس چې کوم د پاکستان کرکټ ټیم هډ کوچ ته راشد لطیف ته کسر نوم را نیر شو نو اوس دغه حوالې سره هم دا سټیټمنټ راځي چې د چالو چلولو دغه دواړه غیر ملکي ګیري کرسټن او جیسن ګیلسپی د بهر کله خپل ځان لیږي. خیر دا خو مطلب دی کې اوس حقیقت شته که نشته دا خو په میډیا خبرونه راځي، خو تاسو دې حوالې سره لرئ خپله قیمتي رایه موږ سره په کامنټ کې ضرور شریکه کړئ.